بسم الله الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت صرف او صرف د الله تعالی په لاس کې دی. زما مشرانو، همزولو، کشرانو، ټولو عزیزانو، السلام علیکم. تاسو ته نن مخامخ شویم چې ما یو څو خبرې در سره وکم. زما عزیزانو، اوله ورځ زمونږ چې کوم دی نو سلیکټډ پرایم منسټر قوم ته خطاب کړی دی، نو ته هغه خبرې خو ته اورېدو قابلې نه، ځکه چې هغه خو یوټن بادشاه دی، شهنشاه دی. خو بیا هم صرف د دې پی ټي آی د دې خلکو دپاره مې واورېدې چې آخر دی به داسې څه وایي چې دا پی ټي آی دا کم نوجوانان خلکو ورسره قربانۍ ورکړې، ووټ یې ورکړی و چې هغې کې څه ریلیف څه شی داسې ښکارې د موږ ته. نو ما خو چې اخره کې د ټول نچوړ واغستو چې د هغې یو نچوړ راغی مخامخ، نو مطلب یې دا دی چې ما سره ته هیڅ قسم بندوبست نشته، هیڅ قسم حل نشته، نه ما سره د مهنګایۍ کنټرولو حل کولو حل شته، نه ما سره د چیني ګرانېدو حل شته، نه ته پیټرولو. او په خپل یې ووایي چې زه به چې کوم دی نو پیټرول به سیوا کېږي، بجلي، نو لکه د دې نه تاسو څه تاسو ته لګي. نو زه صرف دا ویل غواړم چې هغه په خپله دا وایي چې ما سره د څه شي حل نشته. نو زه هغه خلکو ته چې کوم ولا ووټ ورکړی، ډېر خلک خو ترې پوه شوي دي پې، خو چې کم لږ ډېر خلک اوس هم پاتې دي، نو هغې خلکو ته ویل غواړم چې یا خو په خپله خولې دا اعتراف کوي چې زه ناکامه شوی یم. نو تاسو ترې څه غواړئ؟ تاسو ترې نور څه غواړئ؟ نو زما عزیزانو سره دکه خبرې وي، په دې به یو څو خبرې در سره کوم، تاسو وګورئ. بله ورځ خطاب وکړو او نور کله خو بې چېرته په یکم باندې به د شپې 12 بجې به ته په 30 یا 31 تاریخ یا په 15 تاریخ او مخکې نه به یو سمري لړه او هغه به چې دوره پیسې به سیوا کېږي، نو رستنی پیرې یو غټ ایټم بم یې راغورځولی 10 روپۍ. دا اوس یې پکې چې کوم دی نو یکم تاریخ پرېښودو او بېګا د شپې هېڅوک نه دي خبر چې څه چلې کړی دی، او چې سهار راپاڅېدو نو پیټرول چې کوم دی تقریبا 7 روپو ته پاسه نور سیوا شوي دي، او هغه لیټر چې کوم دی تقریبا لاړو تقریبا 146.80 یا تقریبا 47 روپو ته لړ. نو زه حیران دا یم چې ده خو به وي چې پیټرول 1 روپۍ ګران شي نو پرایم منسټر غل دی، چې چیني ګرانه شي نو پرایم منسټر غل دی، چې بجلي ګرانه شي نو پرایم منسټر غل دی. نو اوس چې کوم دی نو غل څوک دی؟ ما ته صرف دا ووایي، او ته پی ټي آی هغه خلک دی چې کوم خلاف دی هغه خاصه خلاف دی هغه وایي، او چې کوم پی ټي آی والا خلکو یو ډېر غټ امید و، ته نوجوانان امید و، ته عام عوام امید و چې موږ به د عمران خان له ووټ ورکوو نو دی به موږ ته چې کوم دی بیروزګاري به ختموي، نوکرۍ به خلکو له ورکوي، کورونه به ورکوي، چې د کمې وعدې کمې نارې به یې ویلې، کم دروغ یې په سټیجونو ویلي. او زما عزیزانو زه خو په د مخکې نه پوه یم، زما خو زه ایم پی ای پاتې شوم، ملاقاتونه شوي، ما خو چې دی جج کړی و د صرف پرایم منسټر جوړېده، بس په مازغو کې پراتو هغه جوړ شو، که په هره طریقه جوړ شو چې هر چا راوستو، بس د هغه نه ګورې په عاجزانو کار شته، نه پرې خلکو کار شته، نه په مارګرو کار شته. یو خبره تاسو ته کول غواړم، ما ته صرف دا ووایي چې د عمران خان چېرته عجز ملګری شته، هغه چېرته عجزي لیدلی نه ده. راغې کرکټ ته، کرکټ کې چې کوم دی نو سور ساره یو ډفرنټ لایف وي، هلته کې ورته جزان سره نه میلاویږي، ټول غټ غټ خلک وي، سیلیبریټیز، او هغه یو سیلیبریټي دی عمران خان. هغه خو چې کوم دی سیلیبریټي لا سیاست کولی شي، سیلیبریټي پسې خو به ته اړمې چې بس نن دې واک ښکلی وکړو، کپړې دې ښکلې وکړې، جیب دې چې کوم دی داسې دی، بټن دې داسې دي، سیلیبریټي له نو هغه مونږ راوستی دی. نو دلته کې چې کوم دی نو پرایم منسټر هغه جوړ شو، او اوس نالایق اعظم دی. خلک وایي عمران خان داسې واغسې او غل نه دی، تر ټولو نه زیات چې کوم دی نالایقه سړی عمران خان دی، ته هغه نه زیات نالایقه سړی کیدی نشي چې ته دې کرسۍ ته ورسې. دا تا ته په خپله چل ښیي، ته دنیا جهان سټاف تا سره یي، ټول ایجنسۍ د ستا انډر یي، هر رپورټ دله راځي چې دا څه خلک دا وایي چې عمران خان ښه سړی دی، خو لاندې منسټران یې ښه نه دي او کرپټ دي. نو عمران خان چې کوم دی غټ پاور دی، تر ټولو نه غټې کرسۍ باندې ناست دی، دا ټولې محکمې جرنیل صاحب دا هر څه ایف آی ای آی بي دا ته هغه ته لاندې دی، نو ده ته پته نه لګي چې څوک کرپشن کوي، څه کېږي څه نه کېږي، دا چیني ولې سیوا کېږي، څوک چې کوم دی نو اړم دي، دا وړه ولې ګرانېږي، دا نور څیزونه، او دې کې څوک کرپشن کوي. نو هغه ته ښه صحیح هر څه پته ده، خو ځان یې ناغرضه کړی دی، بس د هغه به پکې هم فایدې، د هغه کور چې کوم دی، د هغه ګاډي ټول وله غټ غټ خلک ګفټس ورکي، او د هغه ګاډي هر څه چلیږي پکې. نو په دې باندې به سړی څه ووایي؟ او عمران خان که چېرې دا وایي چې زه دومره زیات ښه سړی یم او ته مدینې ریاست خبرې کوم، نو اول خو زه دا وایم ته هغه خلکو ته چې کوم پوه شوي دي
هغې خو ډېره ښه خبره ده. بس نور چې د کوم ګناهونه خلک خیرې کوي هغې کې به شریک ني. خو چې کوم لا اوس هم عمران خان سپورټ کوي او هغوی دا وایي چې ملک یې ښه کو بهر دنیا کې ریپرزینټ کو او اسلام خبرې، نو هغه له خاتم النبیین ویل نه ورځي. نو سمپل سوچ وکړي چې خاتم النبیین ویل ولې نه ورځي، نو هغه له به نور څیزونه څه ورځي او هغه به څه ته اسلام خبرې وکړي او ته هغه ښکلو خلکو ته پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام او ته هغې خبرې اډکول نه دي پکار. دا اوسنی ډېر عاجزان خلک یو، ګناهګار خلک یو، د دې معاشرې او د دې مثالونه په دې د خبرو کول هغه وخت هغې ته رسېدل ډېر زیات ګران کار دی او هغه مثالونه بیا ته هغه ځای ورکوي. نو د ټولو نه سمپل یو خبره ته خلکو نه چې یو پیره دې بیا لړ شي او د عمران خان نه دې څوک میډیا والا دا تپوس وکړي چې خاتم النبیین بیا ووایه، نو هغه له به بیا هم نه ورځي. نو تاسو څه ته هغه چې کوم دی نو دغه کوئ. زما عزیزانو هغه به دا وي زه به چې کوم دی 50 लाख کورونه جوړوم، 1 کروڑ چې کوم دی نوکرۍ به ورکوم. نو 1 کروڑ نوکرۍ خو پرېږده وه چې د 2 کروڑو ته پاسه خلک یې بېروزګاره کړو او تقریبا 40-50% یا تقریبا ته دې نوم سیوا خلک چې کوم دی ته غربت غلکیري نه لاندې راوستو. بېروزګارۍ ډېر بد حال دی، عاجز سړي ډېر بد حال دی. مونږ خو میلاو شو، زما خو دغه کېږي رابطې عجزانو خلکو سره. یو عجز سړی به 600 روپۍ دیاړي واخلي. نو تاسو وګورئ بله ورځ راته یو کس وي زمونږ پیژنګلو والا رشته دارانو کې نو یو چې کوم دی نو لړ سهار مالي نو چیني چې کوم دی نو په 600 دړی راوړې ده، نو بل مازدیګر تللی دی نو په 950 دړی وه. چې اوړو ته غوړو ټبیله لړ شي نو سهار به یو ریټي او چې مازدیګر کم سړی راړي نو ریټ بدلی او چې هفته پس ځي نو بیا بدلی. نو اخر د مهنګایۍ خو څه طریقه کاري. نور حکومتونو کې خو به بجټ یو پیره پاس شو او هغه بجټ به ته چې کوم مهنګایي څیزونه به ټیکسونه لاګو کول هغه به لاګو شو، بیا به ټول کال هغه ریټ چلیدو، بل کال ته به انتظار چې ریټ به بدلیږي. اوس خو د ریټ حساب نشته. یو سمپل مثال دا دی چې بله ورځ په خپله خطاب وکړو نو هلکه کم از کم ته د 15 تاریخو خو انتظار وکړه، نو بیا پیټرول که ګرانې او 100 روپۍ ګرانې کا एकदम 10 روپۍ اوس 8 روپۍ د سیوه. نو د ظلم او زیاتی یو حد شروع دی. خو زه خپلو خلکو ته دا ویل غواړم چې سوچ وکړئ او هغه پی ټي آی خلکو ته چې اوس هم سوچ وکړئ او توبه وباسئ چې بس دی زموږ نه غلطي شوې ده. بله خلکو زموږ مخامخ ووایي چې بس غلطي رانه شوې ده، دا ووټ هم ورکړی دی، نور چې کوم دی نو بس عمران خان نشو